بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په موضوع په دوستانو لور دیر کې یو ډیره زیاته شرمناک واقعیا نه مخته شوې ده چې وی خو خپل زم سره ناجایز تعلقات جوړ کړي. دوستانو دا واقعیا څنګه ده که تاسو د واقع باندې ځان خبرول غواړئ، موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ټاله نشان دی چې موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعیا د لور دیر تلاش ده چې هغه ځکه وی خځه خپل زم سره ناجایز تعلقات جوړ کو، ولې جوړ کو، څنګه جوړ کو. هغه کور ته کېږدن نه بعد هغه کور ته بوتلو دوستانو هغه میانس کې د خوخي او هغه ل خپل کې سمینه جوړه شوې ده، ناجایز تعلقات جوړ کړی دي، د خځې لور دی باندې پوهه شوې ده، هغه الګ خځه په دوی باندې پوهه شوې ده چې د الګ ما مور سره ناجایز تعلقات دي. هغه خپل ترونو ته خبره کړې ده، ترونه چې دوی باندې ورغلي دغه په غلط کار باندې ناجایز بدفعلی باندې صحیح کړی دي او لګیدلې دي، دغه نکاح تړلې دي. اوس هغه چې نه چې دغه لور شو او هغه خوخي چې دغه خځه شو. دوستانو دینه زیات به مونږ اخلاقیات نه بسمره غورځي، یو خځه دینه زیات اخلاقیات نه سمره غورځیدل چې خپل زوم سره ناجایز تعلقات جوړ شي. هغه جنې وسواده شوی او هغه به هغه جنې به خزه او خپل خوخي سره ناجایز تعلقات. دوستانو دینه زیات مونږ اخلاقیات نه سمره غورځيګو. زه خو دې خبره ته حیران یم چې مونږ معاشره، مونږ پښتو معاشره باندې داسه عذاب را غورځیدل دي چې مونږ هیڅ نه سوچ نه کو. خپل نفس خوشاله دي پر خپل نفس تسکین دي پر مونږ هاري و پاکه رشتہ مونږ بدعمل کړ، هاري و پاکه رشتہ چې تګه غي به حرمتي مونږ کړه. دوستانو تاسو دې باره کې سره راي ده کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.